اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 98 قل یا اہل الکتاب او آیت او پیغمبرا چه او کتاب والو یہود و نصاراو ستاسو جو سمر شبہاتو سمر اعتراضونو پا دیوڑان دے آیتونو کی دا اغی جوابو شو پا دیوڑان دے آیتونو کی نو اصول ایمان راڑی دا موضوع دا آیت دا سبجیکٹ ہے تو وایا پیغمبر آیا اہل الکتاب او آل کتاب لما تکفرون بی آیات اللہ ولتا سو انکار کوئی دایتون دا اللہ نا واللہ شہید اللہ تعالی گواہ دے علا ما تعملون پاگا عمل چتا سو کوئی قل تو آیا او پیغمبر یا اہل الکتاب او آل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ ولتا سمنک وی خلق دلار دا اللہ نامن آغسوک آمنا چیمان راوڑ دے تبغونہا عوجن تاسو کوشش کوئی چکا گوگ کئی دالار شکون پیدا کئی شبہات پیدا کئی نو دالی کتابو کار داو چچاو پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راڑو دی با کنفیوز کول دی با سکول دی با کنفیوز کول پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی وئی کہ اللہ تعالی پا ہر دور کی دو قسم مخلوق پیدا کئی یو آغا چھ پازیٹیو سینس کے کار کئی دین دا پارا بل آغا چھ پا نیگیٹیو سینس پانے کار کئی نو آغای شبہات پیدا کئی وی فرمائل کہ یاخذ هذا الدین عن کل خلف عدوله پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دین او دا دین علم دا ہر یو جنریشن نا با نیکس جنریشن اخلی نیکس جنریشن دوران دی جنریشن نا دا علم واقلی اس دا اغا علم اغسطن کو خلق و کار سدے ینفون عنہ تحریف الغالین چکم خلق دیر دا دین ایکسٹریمزم ترسی اغی دا دیر رد کئی چی دا دین تصور ندے ینفون عنہ تحریف الغالین غلو ایکسٹریمزم تا چی دا دین نفکی تحریف او ڈسٹارشن دا ایکسٹریمسٹ خلقو ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین او دین فکی دا دینا یعنی جواب ورکی دا باطل پرستو او دا شبے پیدا کون کو خلق و شبہات چه شبے پیدا کئی پا دین کے دا اغی شبہات رد کئی او درم و تاویل الجاہلین او دا ناپوی خلقو کم مفہوم چه دا دین اغی ورکی دوی دا غلط کئی دا جاہل دا دین پوئی پا دی صحیح قل یا آل الکتاب لم تصدون ولمن کوئی دلار دا اللہ نامنا غسو آمنا چے مان راوڑ دے تبغون حاق وجن تاسو کوشش کوئی دا دلارے چکا گئے کئی دا دلارے کوشش کوئی چسے کئی چکا گئے کئی وانتم شہداء حالانکہ شہداء مانا دا جمع دا شہید و دا شاہد دا پمانا دا عالم وانتم شہداء حالانکہ تاسو پوئے کہ دا سکو منگا غلط کرو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ دِي اللہ تعالی غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ دا آغشین چتاسو کم عمل کوئے دی مانا دار چی اللہ تعالی ستاسو رٹول کردار پرکٹ باندھ رولی یا ایوہ الذین آمنوا اس مومنان داسیو چی غیبی باید چی دوی سے خبر امنو کمپرومائز اللہ تعالی فرمائل کہ دوی خبر امن رہی ہم کافر کئی ایخم پریدینا یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چی ایمان راوڑ دے ان تطیعوا فریقا کچر تاسو اطاعت کوئی منی فریقا دیوی ڈلے من اللذین دا آغا جانا اوتو الکتابا چی ورطا کتاب ورکریشوی دے یردوکم نو دیبا واپس کی تاسو بعد ایمانکم پس دا ایمان تاسو نا کافرین کافران دیبا تاسو دا ایمان نباد واپس کو پر تبیا بوزی نو خبردارا چی دوی متعلق تاسو کیئرفل گئی وکیف تکفرون
असरंगे बतासु काफिरान के गए व अंतुम तुतला अलैकुम हालांकि तासु बाने लुस्तेश आयातुल्लाह आयतुन अल्लाह ताला व फीकुम रसूलो अप तासु के मौजूद पैगंबर अल्लाह व मन यातसिम बिल्लाह अचाच मजबूत लासु लगो द अल्लाह द दिन रसै बाने फकद हुदिया इला सिरात मुस्तकीम नो ताकीद दे गाय क्रेशो लारने के तरफ दा। यो हदीस की राजी पैगंबर अलैहि सलाम फरमाई कि इत्तिसाम बिल्लाह द खुदाई द दिन पर रसाय बाने लास लगोल हुजूर अलैहि सलातु वसलाम द खुदाई द दिन तसम रसाय वाले द खुदाई द दिन रसाय इबारत द कुरान तस शेना द कुरान ना हदीस के पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम फरमाई कि यो जमाना तासु माने रा रवाना दा तासु माने बद दिन पना मदूर फितनीवी और दुमरा बड़े चापेर न फितनों की तासु कवर गई लेकिन पस्टोर में नाइट की सुमरत यार हुई तूफानिश पके सहाबा तपोस को व मल मखरज मिनहा द दिन द खलासियो द वतो लार सदा दगे त्यारोना लार सदा द वतो पैगंबर अलैहि सलाम की किताबुल्लाह द अल्लाह किताबुल्लाह सशे द अल्लाह किताब पैगंबर अलैहि सलाम फरमाया वो जिक्रुल हकीम दा आगा नसीहत के हिकमत न डक दे यवा व हुवा सिरातुल मुस्तकीम दा ने गलार दा व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन दा द अल्लाह ताला मजबूत रसाय दा चिदे रसाय बाने जोर के नो अल्लाह तरफ तबखेशी चिदा रसाय जोर पे क्या कम बखेजी अल्लाह तरफ तब क्लाइम बैंक के वे फरमाए कि मन अखज़ बिही न वे फरमाए ला यखलुकु बिकसरतिर रद चिले दे कुरान कमाल दादे चिदे पर बार बार तिलावत बाने जड़ी जीना बार बार वैलो बाने जड़ी जीना उस्ताद योज अल्लाह तफसीर क्लास करे उस्ताद ने जोर कारी का रोजाना नवे मजा करते लेकिन रूह जिजादा लिहाजा रूह रोजाना पदी बाने नवे नवे मजा करी पैगंबर ऐसे उम्दा यो आयत नहीं थे योजल वाला बलद बे ब्या औरे बलद बे ब्या औरे कले सड़ी पर देन कहने राजी चिदा को दाद यानी दाद तासु गाना वाए सिंगिंग तसो है सांग तसो है गजल चिदा गजल को नाशना दियार लजल हुए सूरत ले हुए दियार ना गजूर सी जिसो वारे वारे या पसड़ी बाने खने लगी खुद कुरान करीम दा कमाल ले चिदे कल जड़ीगी ना दे मौजूदा वला तनक़ज़ी अजाइबहु दे मानी मफहूमात और अजाइब खत्मीगी ना क़यामत पूरे उलमा लगी आई नवी नवी अजाइब बद कुरान रहो बस वला तनक़ज़ी अजाइबहु पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाए मन अखज़ बिही नजा चाचे दे बाने मजबूत लासो लगो द निजात मुंदो सियो मुंदो खलासे मुंदो वमन हकम बिही अदला चाचे निजाम हुकूमत द दे पासास बाने एस्टेब्लिश को द अदल इंप्लीमेंट को दसो को अदल और जस्टिस इंप्लीमेंट को वमन अखज़ बिही फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम अच्छा चा दे बाने मजबूत लासो लगो दे सिरात मुस्तकीम तरफ तरवान शो नुदग अल्लाह ताला उमन यातसिम बिल्लाह फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह यरे अल्लाह ताला ना हक़ तुक़ाते लक संग च अल्लाह न दे यरे दो हक दे न उस द अल्लाह ताला अजमत और लोईवाले और कुदरत और कुव्वत सुमर दे मुंते सब बाउंड्रीज और सब लिमिट्स और हुदूद नहीं मालूम यानी अल्लाह ताला कुव्वत दा ला महदूद दे सशे ला महदूद दे न द अल्लाह ताला ने यरबम ला महदूद के सबके ला महदूद या रबत के या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाते वला तमूतुन्ना अममरे गए तासो इल्ला व अंतुम मुस्लिमून मगर पदे हालत के मुसलमान आजे नो उस मुसलमान वही सका नो मुसलमान दे तो वही कि दे टोटली सबमिशन अल्लाह ताला तो की द जवन पर हर फील्ड के पर हर एस्पेक्ट के पर हर मैदान के दे टोटली सबमिशन चाहते हो की अल्लाह ताला था यानी देख बिजनेस की न आगा कार न कही द अल्लाह द हुक्म खिलाफी देख पॉलिटिक्स की न आगा कार न कही द अल्लाह द हुक्म खिलाफी देख जॉब की न आगा कार न कही द अल्लाह द हुक्म खिलाफी देख खुशहाली की न आगा कार न कही द अल्लाह द हुक्म खिलाफी देख तकलीफ की न आगा कार न कही द अल्लाह द हुक्म खिलाफी देख मस्जिद की आगा कार न कही द अल्लाह द हुक्म खिलाफी देख कोर की आगा कार न कही द अल्लाह द हुक्म खिलाफी दे तो मुसलमान दे तो मुसलमान अरे दगे इस्लाम द पार इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करेवा सूरह बकरा
آیت نمبر 130 پیدام کو 130 نا 130 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ آیات کا آغا 130 يرفع ابراهيم القواعد چې پورته کول چتول ابراهيم عليه السلام القواعد فاوندیشنز. قواعد معنی څه؟ بنیادونه، اساس. من البيت د بیت الله و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام والسرا. چې کله بیت الله آباد نو دواړو دعا کوله چې ربنا او رب زمونږه تقبل منا قبول کے زمونگلا انکا انت السمیع العلیم تاکہ سرت اوریدن کے عالم ربنا او رب زمونگا وجعلنا مسلمین لکا اگرزے مونگا مسلمین لکا. دا مسلمین دا تسنیہ دا مسلم. مسلم مانا یو، مسلمین مانا دعا، مسلمین مانا دعا، مسلمون مانا دیر. نو دا دعا کسانو پہ اور رب زمونگا وجعلنا گرزے مونگا مسلمین لکا سرنڈر کا ان کی تاتا. مسلمان خدای ہو ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہو، اسماعیل علیہ السلام ذکر خو بیت اللہ بادے نو دی دعائے سکولا چی خدای مونگ مسلمانان کی مسلمانان خو یعنی مانا دارا چی مونگ لدا توفیق رکھے چی رجوان پا ہر میدان کی تاتا سرنڈر کرو. صحیح. ومن ذریتنا او داوداد زمونگنا امتن یو ڈل پیدا کے مسلمتن چیغو مسلمان غاڑ کے خودن کے سرنڈر کون کے سبمیشن کون کی لکتا تا وارنا مناسکنا او خیمونتا مناسکنا. مناسک جمع دا منسک دا، مناسک جمع دا منسک دا. او منسک اصل کی وہی یو پراپر عمل کول چی اگی سر شناخت او پہچان کی گی چاہیے طرح سے کی آئیڈنٹیٹی. نو سی یو سڑے منس گئی نو دی سڑے شناخت کی جدا سوکتے دا مسلمان دے. یو سڑے چی حج روانی دی سڑے شناخت کی جدا سوکتے چی دا مسلمان دے. نو قد ورتے ہوئے چی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا مونگتا آغا عملون اوکے چی اگی طرح دا مسلمان شناخت کی گی چی اگی طرح مسلمان بغیر دا دے چی پرزان انٹروڈیوس کی دا آغا عمل سر بتاتا معلوم چی دا مسلمان دے. نو پتہ لگے دا چې مسلمان با هغه کردار پلی په ژوند کې چې بغیر د نامې غستونه او بغیر د خپل شناخت کولونه هر یو کتون کې تدا پتہ لګي چې دا مسلمان دی. خبر دین کې غل وارنا مناسکنا وتب علینا ارجو کې مونږ باندې یعنی که مونږ نه کوتاهی وشي مونږ ځان ملامت کو نو زمونږ توبه قبول کړي. انک انت التواب الرحیم تاکہ سرت توبہ قبل ان کے مہربانی ربنا رب زمونگا وبعث فیہم رسولا اولے کے دوئے کے رسولا پیغمبر منہم دوئے نایتلو علیم آیات کا چلولی دوئی بانے آیتونستا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تعلیم والقیدت کتاب والحکمت دا حکمت وَيُزَكِّيهِمْ اپاکی دوی دا بد اخلاقینا انکا انت العزیز الحکیم تاکید سرت العزیز غالب قوت والے الحکیم حکمت والے ومن یرغب عن ملت ابراہیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم مخنا لید ملت ابراہیم الا من مگر آسوک صفح نفسا چیزانی ہیر کڑے ہوئی. صفح نفسا مانا چیزان ہیر کڑے ہوئی او دیو مانا الا من صفی نفسا چچا زان ذلیل کڑے چچا زان پزان پست کڑے او دیو مانا الا من صفی نفسا چچا زان دانستک کا مقل او بے وقوف جوڑ کڑے سی کڑے بے وقوف ہے تصور دے بے عقلہ چچا زان دانستک اور بے عقلہ کڑے صفیہ صفحہ بے وقوف ہے کا مقل تو نا اغس سین فا لام دے دا سین فا ہا دے
ولقد استفیناو فی الدنیا اتاکی سر مونږ دې چوز کړو انتخاب د کړو په دنیا کې پیغمبرای د پاره و انه فی الاخرته اتاکی سر دې د پاخرت کې لمن الصالحین د نیکانو خلقنا اذ قال له رب چې کله د توبه پروردگار د اسلم سرندر شه الله تعالی تسلیم شه قال دوی اسلمت لرب العالمین رب العالمین ته تسلیم شه او وصابع ابراهیم وصیت کړو د دې خبره ابراهیم علیه السلام زامن خپلوتا و یعقوب علیه السلام زامن خپلوتا یا بنی دې دواړو چې او زما زامنو ان الله اصطفى لكم الدين تاکي سره الله تعالی ورکړه تا د پاره دین اسلام فلا تموتن نو تاسو ممړې گئے الا وانتم مسلمون مگر په دې حالت کې چې سرندر کوونکی الله تعالی تا نو الا وانتم مسلمون اوس یو سړی ته د مرګ حالت خو معلوم نه چې مرګ به کړه راځي ته معلوم دی نه دی معلوم نو د دې وجه 24 hours he must try to be in form of Islam چې دې 24 hours دا کوشش کوي چې دې د اسلام په فارم کې زکات نه چې مرګ وتراشي اره د عمل دبل چاوي مرګ وتراشي اره د عمل دبل چاوي نو واپس پر سبق کیا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او ایمان والو او یریګ الله تعالی نا حق تقاته لک څنګه الله نه دی یریدو حق دی ولا تموتن لا اممړې گئے الا وانتم مسلمون مگر په دې حالت کې تاسو مسلمانان وي واعتصموا بحبل الله لاس مضبوط لګوي بحبل الله پر سید الله قران دی پر سید الله قران دی جميعا all together جميعا all together وحدت راوړي واعتصم بلکې توحید معنی ہے دا to unite د توحید لټل معنا سره to unite people نو دا کلمه دا مونږ بس په یو پړی باندې تړي په یو راسای مو تړي ته ټول دنیا مسلمانان په یو راسای تړي خدغه وحدت صرف هغه وخت چې مونږ په مسجد کې امام سره راځي صحیح او یا هغه وخت چې عرفات کې خدای ته ولاړی صحیح شو and the moment we get out of the house of Allah تو خپل خبرې کوي صحیح حالانکہ دا خو روزانہ 5 وقته الله تعالی کمیونټی ته ټریننګ ورکړي چې تاسو یونټی پیدا کړئ صحیح او په کال کې یو ځل امت ته ټریننګ ورکړي چې تاسو ایز ا امت یو وحدت پیدا کړئ خبر ځین کړه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او تفرقه بازی مکوئ ولا تفرقوا نو بازی خلق دا غلط طریقې سره اپلای کوي ستا د امامانو مذهبونو ته چې دا تفرق دی دا حنفی دی دا شافعی دی دا مالکی دی دا مونږ دا یونټی دی دا تفرق نه دی دا څه دی دا غلطور ایمو دا اختلاف څه دی دا په حقیقت یونټی دی د دې وجه بابا عبدالرحمن هغه ډېر عجیب خبره کړې ده وې شاه جهان او اورنګزیب غوندې اشراف سی ویلي شاه جهان او اورنګزیب څوک مغول بادشاہ چې شاه جهان او اورنګزیب غوندې اشراف صدقه شاه د منصور غوندې لنداف صحیح اور پسې دیم شعر ویل دي چې دا څلور واړه مذهبا سره یو دي نه ډېر ښه شعر دی زما ډېر خوښ دی سیف الله خان دا سره ولیکو بیا چې دا څلور واړه مذهبا سره یو دي خو ما او تا پکې پیدا کړو اختلاف هغه دا څلور واړه مذهب اصلي یو دي خدا ما او تا د دښمنی جوړه کړې ده حالانکه د دې امامانو یو بل سره دښمنی نه و د یو بل شاګردان امام مالک د امام ابو حنیفه شاګرد امام شافعی د امام مالک شاګرد احمد ابن حنبل د امام شافعی شاګرد امام بخاری د احمد ابن حنبل شاګرد خبره ده انکرار زمون بابا چې دا ټول استاد دی دا ټول مشر بابا دی دته ورنی کوي تاسو ورسوي ورنی نو د دې حیثیت تاسو دی ما ته وګورئ چې مرکز کله یو وي نو دا موږ ته پرکار وایو تاسو پرکار وایو ها نو دا پرکار چې مرکز یو وي نو ډزنټ میټر چې دا پرکار ته څومره لوی وړو کې دایره به دایره کټکای نه دایره به دایره سپورټ کوي سبله خانه د زما ګوتو ته ګوره دا پرکار تا دمر کولاو
یہ دا یو دائره جوړه شو صحیح مرکز مو بدل اوس دا پرکار لګ نور سیوا ده دی هغه بل دایره محفوظ کړه به لګ نور سیوا دی هغه دوه دایره محفوظ کړه به لګ نور سیوا خو کم وخت تا یو دایره راخله د دې مرکز نه ا د مرکز نه لوګون دی نیم انچوم داسې شوي او بل دایره په هغه میرمنټ باندې راځي نو سم ویا دا دایره به بل دایره کټ کوي دغه تفرق وایي چې مرکز بدل شي دغه تفرق وایي صحیح نو د امامانو مرکز اکیو د قران سنت څه شه دي مرکز اکیو دی قران او سنت خو چا پرکار دوره دي او لګ لوی دي د چا داغه نه لوی دي خبره دین کړه وذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت الله تاسو باندې کنتم اعداء کم نعمت اذ کنتم اعداء زکتا سوې دشمنان قومیت کې نو عربو دغه په معمولی خطا باندې په سلګونو مړی کول دا زموږ پښتنو نه ځاتي ونی اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم الله تعالی جوړ راوستو تړون راوستو تالیف مانا سا الفت پیدا کول فالف بین قلوبکم اللہ تعالی الفت راوستو میزدزنو استاسو کی فاصبحتم بنعمت اخوانا وگرزے دیتاسو پا نعمت دا اللہ بانرونا وکنتم علا شفا حفرت من النار او ویتاسو پا یو کنارا حفرت اصلا کندہ او ویتاسو پا کنار دیو کندی من النار دو اورنا فانقذکم منها اللہ تعالی محفوظ کئی بچ کئی داغینا کذالک یبین اللہ دارنگ بیان اللہ تعالی تاستا آیت الاقبل لغلکم تاتدون دید پارا چی تاسو ہدایت واقعی ولتکم ملکم امت خام خاوید پتاسو کے امت یو امت یدعون الی الخیر چاہی دعوت ورکینے کے طرف تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او امر کئی دنے کئی وَيَنْهَوْنَ من کئی عن المنکر دبدائنا امر بالمعروف او نحی عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ادغا کسان کامیاب خلق دے نوزدلتا اللہ تعالیٰ وی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ ویدی تاسو کی امت یوڈالا تاسو کی یوڈالا وی چی غیر دعوت داکار کئی چی امر بالمعروف ہے او نهی عن المنکر کئی خطاص لرشی آیت نمبر یوصل لستا ومکتب کنتم خیر امت ییتاسو خیر امت بہتر امت اللہ تعالیٰ طول امت رسول پاک تو تاسو طول بہتر امت ہے اخرجت للناس تاسو پیدا کړی شوی د انسانیت د خیر لپاره د ټول انسانانو د خیر لپاره نو کوم خیر به ورکوي تأمرون بالمعروف حکم بکوي د خیر خبره وتنهون عن المنکر امنه کوي بخلق د ناکاره کارونو نه منه کوي بخلق نو کیپن ویو دا آیت نو پته ولګی چې ولتکم منکم کی یو ډله مراد نه ده ولتکم منکم کی یو ډله مراد نه ده بلکې دا منکم کی دا من دے منکم د دې من په عربي لغت کې دوه استعمالي یو ته وایي من تبعیضی څه ورته تبعیضی معنی سمافیو بعضی څه بعضی او یو ته وایي من بیانی یو ته څه وایي نو دا من تبعیضی نه ده دا من بیانی ده ولتکم منکم امه معنا ده ولتکونوا امه تاسو د خامخا هغه ډله یې تأمرون بالمعروف چې دعوت کار کوي امر بالمعروف او نهی عن المنکر صحیح شو نو دا ته مسله ولیکه چې دعوت دا د پیغمبرانو په دوه اهم وظیفو کې یو وظیفه ده دوه اهم وظیفې د پیغمبرانو دعوت او دویم جهاد دعوت د افراد اصلاح کوي دعوت د څه کوي د افراد اصلاح کوي او جهاد د اوطان اصلاح کوي د وطنونو اصلاح کوي دویم دعوت په حکمت کیږي دعوت څه کیږي په حکمت او جهاد په قوت کیږي
دعوت په حکمت کیږي او جهاد په قوت کیږي. دعوت سره عقیده بدلیږي، دعوت سره څه کیږي؟ عقیده بدلیږي او عمل بدلیږي د انډیویجوال. دعوت سره عقیده او عمل بدلیږي او جهاد سره نظام بدلیږي. جهاد سره څه کیږي؟ نظام بدلیږي. اوس دعوت دین طرف ته دا فرض کفایه ده یا فرض عین ده؟ فرض کفایه ده یا فرض عین ده؟ نو که فرض کفایه نو چې څه خلق دا وظیفه سره تر رسین نور امت غاړه خلاصيږي. خو چې فرض عین وي ادا مذهب د جمهور دی، د میجارټي مذهب دا دی چې دا سره فرض عین دی په امت د رسول پاک باندې. دا فرض عین دی لکه د ماسختن منځ. نو که زما په کور کې زما قضې منځ کوم زموږ غاړه خلاصيږي، دا زما ځان له ذمہ داری ده، زما د زوی ځان له ذمہ داری ده، زما د لور ځان له ذمہ داری ده، زما د خځې ځان له ذمہ داری ده. فرض عین دی. سوې وته فرض عین چې دیو په ادایګۍ باندې بل غاړه نه خلاصيږي، نو دا فرض عین دی. اوس چې فرض عین دی to what extent? To the extent of your knowledge, as you know. چې څومره خبره باندې ته پوهېږي، څومره حد پورې چې ته په کومه خبره پوه شوې هغې ته دعوت ورکول ستا ذمہ داري ده. او دعوت دې سره به یو سړی کنوینس کې سره کې کنوینس کې نمبر 1. نمبر 2 اټریکټ کې به ځان طرف ته چې تا طرف ته رغبت پیدا شي. څه وشي؟ رغبت پیدا شي، ستا خبرې ته غوږ کېږي، تشویق شي ورته. نو تشویق کېږي به اله. اوس د شهرشاه دا غواړي چې یو سړی دی هغه دې هم دې درس ته راشي. سره وکړي دا یو دعوت دی چې درس ته راشي. اوس دې ورته دغسې خبره کوي خو ورته غوږ نه کېږي. صحیح. نو باید چې یو ورځ چېرته رسټورانټ ته توکل ته بوځي یا حمید ته بوځي، صحیح، او څه خوراک مراک پي یو ورځ وخوري او بله ورځ ورته وایي چې ملګري تاله مې ډاون ټاون نه دغه راوړي، تازه فروټ مې راوړي، یا زمونږ کور کې اورنج شوي دي، د رام لرل د وخوړل ټول. ښه نو اورنج شوي دي هغه مې هغه مې تا ته راوړي دي. صحیح. نو اوس هغه به وایي چې دا سړی خو ډېر ښه سړی دی. عرب وایي الانسان عبد الاحسان، انسان د احسان بنده دی. انسان سره د احسان یعنی دا ناشکر انسانان ډیر کمتري، دغه به هیڅ اخلاقیات نه، لہذا چې احسان ته به احسان نه وایي. کني د انسان ضمیر دا دی چې چا ورسره یو وخت کې څوم احسان کړی دی هغه احسان مني. تابع د احسان دی. نو عرب وایي الانسان عبد الاحسان، انسان د احسان بنده دی. نو چې احسان دی ورسره کوي بس تا خبرې ته غوږ کېږي. صحیح. نو که بیا ورته ووایي چې ملګري څنګه دی خبره زمونږ داسې درس وي فلانی فلانی ورځ باندې هلته ښه ګپ شپ مې کله کله پکې سیف الله خان څه ته پلاو راړي 3 کاله وشو راوړی. مونږ احسان به یې کتا کله هم کړی دی. سیف الله خان دغه پلاو به ستا یادېږي تر کله پورې؟ تر مرګه پورې. دا anyhow انسان د احسان بنده دی، هغه بیا خبر رد کوي نه. نو دعوت باب کې به همیشه دغه طریقه کې چې انسان تشویق کې او لږ ځان ته راغب کې. نو راغب کېږي سړی خیراتی نه، راغب کېږي سړی خیراتی نه، خو څه احسان به ورسره کې in one way or the other. انسنټیوز به څه ورکې یاره تش رول ماډل پسې خلک نه رواني شي. څه شی غواړي سیف الله خان وایي دا د پیسو کار به پکې نه وای. سیف الله خان وایي چې که په عمل وای نو زه به ځان نسبر جوړ کړم. وایي 15 دا کار ګران دی. نو بل طرف ته ولیکه چې د دعوت په باب کې 2 شیونه اهم دي، یو حکمت او بل تشویق کول.
نو حکمت وی په خبره کې چې خبره وکي د دانای او تشویق کول دا په احسان کې تشویق کول سي دا په احسان کې. اوس دغه دعوت یوازې غیر مسلم ته نه ورکی دا مسلمان ته هم ورکی. او دا دعوت مسلمان ته د دې د پاره چې دې په دین باندې عمل شروع کړي چې ټول مسلمان په دین باندې عمل شروع کړي. یو د دعوت دو پیلری دي. څه شي دو پیلری دو پای دي. یو علم چې په خبره ځان پوي کا چې دعوت ورکړي چې خبره باندې په خپل خو پوي بل څه ورواړي صحیح. او نمبر 2 ذکر. د ذکر معنا دا ده چې الله د پاره ودا دعوت ورکړي. د ذکر معنا دا چې دا الله به یاد ساتي چې دا دعوت سره پاره کوم الله لپاره دانه چې سره مالدار د سبق کې رسورو شو کې دې سبب څه پیسې مې سي او نو دا الله یاد بلري دا الله لپاره ورکړي. اوس علم بغیر د ذکر نه دا ظلمت دی تیاره ده. چې علم دی وی دا خدای یاد نه کې نو دا څه دي ظلمت دی. او ذکر بغیر د علم نه خدای یادې عبادتوم کې او پوهیږي په نه فتنه ده. او د دعوت د حرکت بغیر د علم او د ذکر نه دا څه انټرټینمنت دی. دعوت ورکول چې نه درکې علم وي نه درکې ذکر وي نو دا څه شي دی دا انټرټینمنت د وخت تیرول دي. نو ټو پاس یور ټایم. دعوت سره په پورا دین باندې د عمل کولو رغبت او شوق پیدا کیږي. یعنی کله چې ته دعوت ورکې نور وته نو دا خبره ستا په ذهن کې پخېږي. یعنی چې ته بار بار خلکو ته وایي یا په یو طریقه او بل طریقه یره دین د کول غواړي قران د کول غواړي سنت د کول غواړي مونږ مسلمانان یو دا کول غواړي دا کول غواړي دا کول غواړي نو ته خو هغه ته رغبت ورکې تو ستا په ذهن کې خبره پخېږي صحیح. نو ستا شوق او رغبت نور زیاتېږي. د دعوت ورکوم کې خپل رغبت او شوق هم زیاتېږي. دعوت سره د عبادت او اصلاح کیږي. نمبر 2 د اخلاق او اصلاح کیږي. نمبر 3 د معاشرت اصلاح کیږي. نمبر 4 د معاملات او اصلاح کیږي. ته کې سره دعوت چلی د دین صحیح نو چې د ذهن ته بار بار په خپل د خبره ډیکټیټ کوي نو کوم ځای چې بزنس کی وي چې سره چیټینګ کوي نو فورن ورته غزين سنسر ورچی اور تیار کومل غریه اپرون بیګار دوه کسان سره دین خبره کوله نو کای خبر شو چې موږ ته بیګار دین بیان او په خپل هغه ورچا پښو نو د معاملات اصلاح کیږي ورسره. او چې دا څلور سيزونه صالح شي نو په داسې خلکو کې د حکومت کولو صلاحیت پیدا کیږي چې عبادت هم صالح وي اخلاق هم صالح وي معاشرت هم صالح وي معاملات هم صالح وي نو نتیجه به سي د حکومت صلاحیت پیدا کیږي. اوس دا دعوت ورکوونکي ډېر د عقیده او د عمل په لحاظ عقیده او د عمل په لحاظ پیغمبر علیہ السلام سره زیات نه زیات مناسبت پیدا کی. پیغمبر علیہ السلام سره یعنی کوشش دیو چې زما پیغمبر سره سیمیلارټی پیدا شي مشابهت پیدا شي. چې څومره د پیغمبر سره مشابهت زیاتی دومره به دعوت کې اثر زیاتی. یعنی معنا دا چې څومره د سنت تابع وي دومره به دعوت کې اثر زیاتی. دعوت با صرف د درو خبرو ورکې د ایمان اسلام او د عمل صالح. عمل صالح د دعوت طریقہ خپل نوې بنوي جات کې پیغمبرانو چې کومه طریقه هغه وفالو کې صحیح شو. په انټرنیټ دعوت نه چلیږي صحیح شو. انټرنیټ او ویب سایټ صحیح شو یا کانفرنسونه سره څوک نه صالح کیږي که صالح کیږي ورسره
صحیح होटल के कॉन्फ्रेंस ही अलग जी कह लगी पर मैं बल तरह गपशप लगाई सही अल्लाह दे माफी की और हकीकत दिन पनामा सपनामा द दिन पनामा چې طریقه پیغمبر نه ناوي کې دین راضي چلتا صحیح ده زمون تبلیغ جماعت ټول دنیا کې خور تک شه چې دا لانجه مانځي نه کوي دوی وایي طریقه بل چا کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې پیغمبرانو طریقه سره نو طریقه دعوت دا پیغمبرانو والے د پیغمبرانو طریقه کې څه شرایط نمبر اول چانه به اجرت نه غواړي دعوت باندې د دې وجه جماعت والا چانه ټیکالم نه غواړي نه چانه شای غواړي خپل ځان له پخې صحیح نمبر 2 دعوت باور کې د خیر خواهی په جذبه باندې سره باندې خیر خواهی په جذبه نمبر 3 په دعوت کې به نرمي او خوش اسلوبي وي طریقه د دعوت به نرمي او خاصه وي نمبر 4 د ترتیب لحاظ به ساتي په اعمالو کې نو باندې دعوت به د کلمې ورکې چې عقیده برابر ذکر ټول نه اهم ده بیا دیم دعوت به مانځو ورکې دې ته وایي ترتیب نمبر 5 خلکو ته ونه وای چې راشي زه به تاسو ته دعوت درکوم د دین نه په خپل به خلکو سره شي سبکه په خپل به خلکو ته اپروچ کی پیغمبرانو په خپل خلکو ته اپروچ دلته نه روان شو هغه ته مې سمیر کړل صحیح دی یو سړي کوسي ته بدل شپږم د دعوت په خاطر کله به کور او بچیوم پرې دی دې ته وایي خروج سوی ورته خروج وم کوم خلکو دعوت ورکې او دعوت قبول کی دا غي د پاره یو مرکزی تربیتګاه به متعین کړي نو دا شب جمعه کو کنه دا مرکزی تربیتګاه دی اصل کې هر هفته چې انګلور کې شب جمعه کی سو کې او دوست بیان کوي د دې مقصد څه تربیتګاه نمبر 8 د تعلیم ادز د کولو طریقہ دغه بدري شوی نه اول زبانی تعلیم څه شي زبانی تعلیم خلق بناسي تبر تعلیم کې نمبر 2 د احکام او د مسائل تذکرہ یعنی دا څه خپل کې ناس دي مذاکره وي ورته نوې مرګري او 10 کې فرض سودي صحیح بل نه تاسو کې د مانزه فرایض سودي په مونږ کې واجبات سودي دي ته وي د احکام او د مسائل تذکرہ او دریم د عمل کوونکو علماء صحبت کوم علماء عاملان چې په دغه انداز باندې دعوت چلیږي نو دې سره څلور صفاتونه پیدا کیږي نمبر اول صحبت صالح څه شي صحبت صالح خبر کرتے ہیں اللہ دفارہ نمبر 2 ذکر و فکر نمبر 3 خود احتسابی د خپل ځان په خپل اکاونټیبلټی کول او څلورم مواخات فی الله روری د الله دفارہ روری چا دفارہ اللہ دفارہ اس امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا چې کوم سره امر او نهی کوي د دغه شرایط پکار دي ته خو خبرو امر کوي ادب د خبرونه خلق منه کوي نو یو شرط دا دی چې په خپل مسلمان خوې نمبر 2 بالغ وي څنګه د معصوم خبره ته وسوګ وکړي نمبر 3 قدرت او طاقت بلري د خبره
یعنی قادر به پدې چې خبرې چل ورځي. سلورم پخپل باندې ایک بندي یعنی حتی لو سبا کوشش کوي چې وایلیشن نه کوي او زنانه اوس اوس دا خو د هغه سړي صفات د امر بالمعروف لپاره څه شرایط دي د نیکۍ خبره به په کوم انداز کې کوي یعنی په کوم ظروف کې وکړي د لپاره شرایط نو د لپاره شرایط نشته خو د نیکۍ خبره خور وخت کولای شي اوس دا خور وخت ویل شي چې به دروغ ویل ښکار نه دي رښتیا چې دا ډېر لږ کمالي شی دی صحیح شو نو د دې خبرې لپاره څه ظروف نه دي پکار څوک وایي چې نه دې وخت دا خبره مکو چې رښتیا ویل ښکار دی د نهي عن المنکر د لپاره شرایط دي یعنی بدانه چې خلق منع کوي دا غیر لپاره شرایط دي لومبنه دا چې اسه به فرض کې نه یو ناکاره کار نه چې تا ته خو اوسوک سره معلومه چې دې دا ناکاره کار کیږي نو بیا بلاغه نه منع کوي اوس یو ځای کې قماربازي نه کیږي یو ځای کې د فرید خان کور دی قماربازي پکې نه کیږي او تلاله ته په قماربازي درس شروع کو چې قماربازي کول ډېر لوی ناروا کار دی دا ډېر لوی جرم دی دا چې څوک کوي د خدای دشمن یاره کمرګری تلاش وګس کې نه شي فرید خان کرا دا منکر به وجود لري د غلطه صحیح نو بیا دا غیره باندې وایا نمبر اول چې وجود د منکر نمبر 2 یعنی دا چا منکر عمل ناکار عمل پسې به جاسوسی نه کې چا پسې به لګي نه دا نه چې ورته مز د شیرشاه کور خواته بولان چې د کور کې سکے یا شیرشاه چا باندې گاډه خرڅي کار چا باندې خرڅي اما ورته دیوال سره چې ورته د سکے فراډ ور سره کوي څه الکه خدای خبر کړه ذمہ داری ده چې بیا برسو درس ورکون چې نه دا خو ماته پته راته دا گاډه په 100 روپیا غوښته خطر په 1.5 زر مې غوښته صحیح ما ستا خبر اور الکه راستا ډیوټي نه ده ته توي تجسس دې سره فتنه پیدا کیږي سکی فتنه پیدا کیږي نمبر 3 منکر چې د پکې ناروا کار نو په کم از کم طریقه باندې به د پکې یعنی انتهایی قوت باندې استعماله څنګه انتهایی قوت به نه یعنی یو منکر چې دا په سپیره باندې د فقې نه پکاش کوم به نه د فقې وسایل سدي څه ذرایع کومه طریقې سره به د فد منکر کې نمبر اول ممکن ده چې دا کم سره دا ناروا کوي هغه ته دا پته نه چې دا ناروا دي په دا سره کنفیوز دي چې دا کار روا دي یا ناروا دي نو لمبه هغه ته وایي تعریف بالمنکر یعنی دا به ورخی چې دا کار ناروا دي نو کله دا غوښتل انکار چې ناروا دي په خپل پوهیږي بیا هغه ته ضرورت نشته ته مکوا بیا هغه ته ضرورت نشته ورته وایي چې ته مکوا بس خو چې هغه پوه شي په دې چې دا کار ناروا دي نو په خپل ته واپس کیږي نمبر 2 خبره ور سره په حکمت باندې کې اته چې اس کو بنشي کله سره انداز داسې اختیار کی چې هغه سره سره اساسي ایروګنس نمبر 3 کدا سره په دا انداز نه منې کیږي نو لږه سختی ور سره کې الفاظ کې سبب څه الفاظ کې ور سره سختی وکړي شیرشاه دا کار کا آئنده لپاره ما چاته وي یا چاره ته وي چې شیرشاه دا څه کار کوي دا ناقابل موافقه صحیح نه دی وایي چې واقعي دا خو خبر سخت شو سلورم چې په دې هم نه منع کیږي نو ته خو سړي سره خیر خوایي کې ځکه خو ناروا نه منع کې نو بیا غ ضرورت په ولا تغییر کې سبق ولا ضرورت په ولا تغییر کې چې څوک ور سره راځي نه ناروا ور سره شاملې دي نه غیبه کمل کې چې مرګري هم بس شي صحیح سره دا ګروپ ختم شي نو ناروا به اتوماتیکلی ختم شي پینځم خدا په ظروف باندې او په احوال باندې سچويشن باندې موقوف تا ورته وایي چې شیرشاه که آینده لپاره ادا کار وکړو نو ګوره ما د لاسه ووالو کړی تهدید به ورته ورکړي څه به کې تهدید به ورکړي
او کدا ناروا داسو چې معاشره باندې بد اثر چو نو استعانت بالحکومت باو کې د حکومت ذمہ دار ته وای پولیس ته ریپورت کی چې دا د کوم عمل کوي د زمونږ په دې کمیونټي کې په نوجوانانو باندې خراب اثر چي هغه خراب وي. ولتکم منکم امه يدعون الى الخير یید تاسو یو امت يدعون الى الخير چې دعوت ورکوي خیر طرف ته ويأمرون بالمعروف امر کوي د خو خبرو وينهون عن المنکر او من کوي د بد خبرونه واولئک هم المفلحون او دا کسان دا کامیابی مندون کې دي. یو بل مسله ورسره ولیکه چې دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د انډیویډوال مسلمانانو ذمہ داری ده دا انفرادي ذمہ داری هم ده چې څوره هغه کول شي او دا د حکومت اسلامي هم ذمہ داری ده دا د حکومت اسلامي هم ذمہ داری ده. د دې وجه په دې عربي ممالکو کې ای چونکه داول چې موږ اسلامي حکومتونه دا یو مستقل منسټري وزارت الدعوه والارشاد انت څه منسټري اف دعوه والارشاد مستقل منسټري ده وزارت الدعوه والارشاد صحیح او دا غي سره یغه تاسو ورته تنکیر منکر وایي امر بالمعروف او نهي عن المنکر صحیح نکیر منکر افغانستان کې ورته نکیر منکر مگر د طالبانو چې کول ډېر لکه د مختصبینو وظیفه اجرا کول نو حکومت یو کړه او همداسې نو دا شان چې ساسو دوی ډېر هغه د پخوا زمانې چې مختصبان وو د دوی ډېر مختصب وو rather than امر بالمعروف نه اوس دا یعنی مسله دا نه به وکړي چې د چا بنوزه پر واګي شو هغه د پخوا وخت دا اوس ډیپند کوي په احوالو باندې صحیح چې اوس احوال څه دي ظروف څه دي تصور خو بنیادی هم آغای اوس اپلای کې به څنګه یو هاو ټو فایند اوټ صحیح یعنی یو ځای ظروف د بل ځای نه مختلف یو ځای ظروف د بل ځای نه مختلف لکه باغې د لپاره زمينه مساعده کې چې زمينه مساعده کې نو بیا به په هغه انداز باندې امپلیمنٹ کې نو دا حکومت هم ذمہ داری ده. سوره حج آیت نمبر 41 پیدا مکو الذین کسان امکناهم فی الارض هغه کسان کچره مونږ ولا قوت ورک قدرت ورک حکومت ورک دوی لپزما کې دوی بس کوي اقام الصلاة نظام الصلاة بقائمයි د اسلامي حکومت لوم بني ذمہ داری څه ده نظام الصلاة قائم اول چې مرګري اذان شي ګرد بزي مسجد ته منځ بکای بازار بند ټریفک بند اقام الصلاة نظام الصلاة نمبر اول نو نظام الصلاة سره د ټولو مسلمانانو ذاتی اصلاح شي د ټولو مسلمانانو ذاتی اصلاح شي. نمبر 2 وآتوا الزکات از زکات نظام بقائمයි زکات بور کوي یعنی نظام زکات بقائمයි نو دې سره د ټولو مسلمانانو معاشي او معاشرتي اصلاح شي مانځ سره د ټولو ذاتی اصلاح شي نظام زکات سره معاشي او معاشرتي اصلاح شي ځکه په معاشره کې بلا ډېری برایي او بلا ډېری ګندګي دا د فقر او فقر د وجې کې د سره وجې کې د فقر او فاقه د وجه نو که نظام زکات امپلیمنٹ شي فقر او فاقه به کم از کم ختم شي ډېر برای باندې سره کنټرول شي. او نمبر 3 وامروا بالمعروف حکم بکې د خو کارونو ونهوا عن المنکر امن کوي بد ناروا او کارونو ولله عاقبۃ الامور اخاص الله ته انجام د کارونو یعنی ته خپل کارونه کوا نتیجه په الله باندې پیدا وا تو نظام صلات قائم کا نظام زکات قائم کا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کا بس نتیجے دے اللہ کا پیدا وللہ عاقبۃ الامور اللہ تعالی دې لپاره وي ځکه مونږ کو بالکل داسې و چې لکه سار او کړي او مازیګر ری دي سار او کړي
او ما ذکر دی بین الله تعالی دا امکان خو نشته ته دوه غر نتیجه ولې غواړي دا خو یو لنکی پروسس دی وخت به علی چې وخت والی نو نتیجه به تا ته پلاس راشي واپس پر سبق ولا تکونوا کالذین مکه گئے پشان دا کسانو تفرقوا چې هغه فرقه شي او هر فرقه بل کافر گا هر فرقه بل کافر گا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و اختلاف کړو پس داغه چې راغله دوی ته واضح احکام نو پته ولګیدا چې فرقواریت پیدا کیږي دا د واضح احکام په انکار پیدا کیږي دا د اجتهادي اختلافات بنیاد باندې پیدا کیږي د دې وجه الله تعالی وې چې دای دا فرقې پیدا کړې د واضح احکام د راتلو نه بعد یعنی خبره بالکل په شریعت کې واضح و د دوی په دین کې واضح و یو یې عمر الله بل فرقې نه عمر الله یو عمر دې ته فرقه وای دې ته څه وای فرقه وای واولائک لهم عذاب غلیظ او دا کسان دوی لپاره لوی عذاب دی کله یوم پاغه ورځ تبیض وجوه چې سپینیږي بعضې مخونه د چا چې څوک د قرآن و سنت تابعي چې څوک د قرآن و سنت تابعي وتسود وجوه او توریږي بعضې مخونه چې څوک شرک او کفر کوي فاما الذين اسودت وجوههم ارچا کسان لی چې تور شوي دي مخونه دا وي اکفرتم بعد ایمانکم هغه ته به ویل شي آیا تاسو کافران شوي وي پس د ایمان نه نو کافران شوي نه دي پس د ایمان نه نو د دې ایمان نه مراد هغه فکری صلاحیت ته چې الله تعالی په انسان کې پیدا کړی دی حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې پیدا کیږي د فطرت په تقاضا پیدا کیږي څه پیدا کیږي یعنی د فطرت صالح وي د فطرت سے صالح وي فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه مور او پلار یا يهودي کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی یعنی معنا دا چې د ماحول د باندې اثر کوي سکی د ماحول د باندې نو دغه یو مسله ولیکي چې هر انډیویډوال د طبیعت کې د دوه الیمنټس اثر وي سو الیمنټس یو جینز څه شي جینز چې د مور او پلار طرف نه ورته کوم راغلي او دویم ماحول چې کوم ماحول او سراوندینګ ورته ملاو شوی اټماسفیر ورته ویل شي همدغه وجه ده چې جینز خو د دوه ورونو ون اند سیمیلر وي کني یعنی چې یو مور او پلار پیدا نه جینز کې څه فرق شته جنس خو ون اند دی سیم دی نو جنس خو ون اند دی سیم دی خو ماحول دواړو ته مختلف ملاو شي نو یو په یو انداز بل په بل انداز صحیح یو نه ټوپکی جوړ شي او بل نه مولوی سره جوړ شي ځکه ماحول دواړو ته مختلف ملاو شي نو یو ټوپکی شو او بل مولوی سره شو خبره ځین کړه ها نو یو ټوپکی شي دا ماحول نو که ماحول دی ورته پیدا کړ نو سړی خالص صالح شي ځکه جنس خدي جنس یعنی فی نفسی جنس کې څه فرق نشته خو بس ماحول په سړی باندې بد اثر واچي ماحول الله دې معافي نه پکاره چې لاړ او بل ځای کوم ځای ماحول دی افغانستان ماحول خو ډیر زیات خراب دی اوس یو وخت ما ډېر چې دا کتاب ووایه د دغه باره کې ما خپل سوال مال کړ اوس چې وخت په سنډې باندې تاسو په دا باره کې دا دعوت په ارتباط باندې هغه خلک چې مثلا د امریکا په بریاضان کې ژوند کاوه او دلته خو نه پیغمبر راغلی دی نه دا خو نشو ویل چې پیغمبر نه راغلی ځکه الله تعالی فرمایي وان من امه الا خلا فيها نذير هیڅ انساني امت ما دنیا کې داس نه پرې کوي چې پیغمبر نه لګلې دا خلکو چې نو دعوت شانه دي نه اوس دا چې محمدي دین دعوت ورته ملو شوی دی یا کنه یعنی دوی محمدي دین باندې پوي دي کنه دي پوي مونږ نشو دا ویلې چې دعوت نه ملاو هر یو امریکایي په دې باندې پوي دي یا ریډ انډینز دلته در مخته دي چې دا هغه ریډ انډین چې دلته هغه زمانہ کې عرب ورته رسېدلي هغه چې عرب هم نه ودا خو
نو چې عرب نو خدای ورته بل پیغمبر را لګره نه زدا پیغمبر نه یادوم د دینه مخکې بل پیغمبر ورته راغلی یعنی د هر په د دې وجه خو شریعت اسلامي دا وایي چې یو سړی ته پیغمبر د شریعت پته نه درګیدل خو هغه په دې مکلف ته بنیادی طور چې خدای به یک یوم دی که خدای یک یوم نه منه دی به دوزخ ده خو که یو سړی د فطرت په تقاضا باندې خدای یک یوم منه عقل متوجه ک شیاونه دا نظام چې دور سموت روان دی دا یو گاډی دی دا یو کار موټر کدی ته دوه مختلف المزاج قسم ډرایوران کینول چې یو نه دا پایا په یو غاړه ته وي بلې په پایا په بل غاړه ته وي الټیمیټ ریزلټ پسې اکسیډنټ وي اوس دا د اسمان او زمکي نظام او د کائنات نظام څخه چلیږي پته لګي چې دې شاته کوم موټیو دی یا دې شاته کوم محرک دی هغه دوه نه دي هغه سره هغه یو دی که دوه نو څوک به ټکر خو پیدا شو نو دې وجه شریعت اسلامي کې دا مسله ده چې هر انسان فطری طور په عقیده توحید باندې مکلف دی هر انسان دا مثلا ضروري چې هر انسان فطری طور په عقیده توحید باندې مکلف دی تو خدای سره شریک پیدا کړ جهنمی دی په شریعت مکلف دی کنه یعنی په دې مکلف دی چې محمد رسول الله ومني کنه په دې مکلف دی چې مونږ وکړي کنه په دې مکلف دی زکات به ورکړي کنه نه کله دې تعلیم ورته نه رسیدلې په دې مکلف نه دی خدای دې بیا راغی تاسو نه کوي چې او ټیک ته خو یو مننه خو زما پیغمبر دې نو مننه چاره ته ویل خبر نه خبر نه کړل دا اوس ما یې د خله په درس کال مخکې څه چې before summer در مخ تر دې چې واوره ډېر مغلقه موضوع اسمه ډېر دی وایي چې نور امام صاحب هم په دې باندې دغه د امام صاحب مذهب د کنه چې ما ته کوموي دا د امام صاحب مذهب دی چې یو سړی مکلف نه په شریعت باندې نه نبوت باندې باندې کاغه ته داعی نه درسېدلې خو په مسله توحید باندې فطری طور هر انسان مکلف دی نو کله توحید نه منکر وي او د خدای په ځای باندې د بل چا شریک ور سره پیدا کړي نو زه خو بزی جهنم ته او که خدای یک یو منه په هر تعبیر کې منه خدای یک یو منه یعنی تعبیر دا چې د کائنات شاته یو انویزیبل قوت ولار دی او هغه انویزیبل قوت یو خدای دی چې هغه ایکستریم پاور یعنی ایکسترا پاور لري سلري ایکسترا پاور او دویم دا دی چې هغه سره سو پارت نم دي چې څه اختلاف پیدا شي دا نظام به ډسټرب شي چې نه ډسټرب کی پته ولګي چې هغه the only one یک یو دی نو چې بس دغه عقیده وي دی ول کوټی جننه دا اوس لاس پر راکې ترغه افغانستان سره کې تاسو شام نه منی استعمال د اصل په ټکر بلایند دي د فکر کوم چې نو شل قمه په اخر خلص کې اخو به خير پر اړوي کې باندې دا څه حقیقت کې څه دی راکوه شرشاوله بلل ورده وَأَمَّا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَيَتَاسُ كَافِرَانْ شُوَ پس د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب هغه سړي سره خبره خو نه وکړه فذوقوا العذاب وسكي عذاب بما كنتم تكفرون پس رب دا چې وای تاسو کفر مکول وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ چې سپین شوی دی مخونه دا غوي په قیامت کې ففي رحمت الله دوی به پر رحمت د الله کې هم فیا خالدون دوی به دی رحمت کې همیشه تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دی نتلو علیک بالحق مونږ ولول دا تابانه په حق ومن لا يريد ظلما للعالمین ان دی الله تعالی چې اراده کوي د ظلم مخلوقات باندې ولله ما فی السماوات اخاص الله لپاره دی هغه چې اسمانونو کې دي وما فی الارض اجزما کې دي و الی الله ترجع الامور الله تعالی تاسو پاره شي ټول کارونه کنتم خیر امه دا آیت وسره
چې کنتم خیر امت دی تاسو بهترین امت اخرجت للناس چې راایستې شوي انسانانو لپاره تامرون بالمعروف امر بکوي نیکۍ باندې وتنهون عن المنکر امن بکوي د بدۍ نه وتؤمنون بالله ایمان بساتئ الله باندې ولو آمن اهل الكتاب اکثر ایمان راوړل کتاب والا خلقو لکان خیرا لهم دا بدوی لپاره بهتر و منهم المؤمنون بعضی په دوی کې مؤمنان دي لکه عبد الله ابن سلام سلمان فارسی کعب الاحبار بلاډي يهوديان داسې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل منهم المؤمنون بعضی د دوی نه ایمان راوړل کې دي واکثرهم الفاسقون او مجارټي دوی بدمعشان دي وکټ او ولن خلق دي الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا الحمد لله العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وسمعنا تلاوته وانا على النهار فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين